نن د ټولو خلکو محبت شته هر چا محبت دا موږ پیژنو خو د الله د مینې کمې دی د الله د مینې خو د شبلي رحمت الله علیه نه تپوس وکړه وایي د هغه وخت کې به چې اواز چا وکړه چې الله وایي جیب ته به یې لاس کړل او خواږه به یې روغ کړل او په دې خولې کې به یې ورکړل چا ورته لکه دا ته څه کې ودې وي چې الله زما رب دی زما د رب زما د معشوقي نوم یې ما ته واخیسته وایي ځکه ورله دا خوله دا د خوږو نه ډکوم وایي یو ورځ په لار روانو خواره واره ویښته او خیرنې جامې ماشومان ولیدم وایي دا خو لیونی دی اوس کاڼي یې راواخیستل او ورول یې پرې بل کاکا راغی هغه د ماشومان وشړل یا خو دې زخمي شوی و وایي پټۍ یې ورله لګوله نو د ده د جسم نه به چې د وینې کمه قطره پرېوته وایي په هغه قطرې نه به د هغې قطرې نه به د الله پاک نوم جوړېده دونه محبت دی د الله سره وایي دا شبلي رحمت الله علیه ودو هیرونو ځان سره یاد کړه ښه دا الله ګټل دي دی الله ته رسېدل دي وایي شبلي رحمت الله علیه ودو القا فی القلب ورته وشوه ورته یې وایي ای شبلي که دنیا والا ته مې ستا ګناه وښودله وایي د سترګو لګېدو ځای به دې پاتې نه شي نو چې د چا د وینې نه د الله نوم جوړېږي ورونو دا خو د محبت انتها ده هغه الله ته څه وایي وایي الله که دنیا والا ته مې ستا رحم او ستا کرم وښو چې ته څومره رحیم او کریم بادشاه یې وایي ستا په ذات مې دې قسم وي چې یو کس هم درته سجده ونه لګوي وایي الله ورته فرمایل چې ای شبلي ته خلکو ته زما خبرې مه کوه او زه به ستا خبرې نه کوم ورونو تاسو د الله د مینې قابل دی که نه زموږ الله ښایسته دی که نه افلیس کمثله شی قرآن کې الله څه فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا وایي ځان هم د جهنم د اور نه بچ کړئ او د خپل راتلونکي نسل دا ټول د جهنم د اور نه بچ کړئ بچ کېږي به څنګه د ماشومانو ناظرې باندې قرآن ویلی دی ورونو ځان سره هره خبره یادوئ دا د یادولو خبرې دي چې زمونږ د علماو سره محبت پیدا شي بله شپه ناست وم موبایل کې مې داسې د شپې ګوتې مودې والې یو مولانا فضل الرحمن صاحب الله دې ژوند کې سم ډېر برکت واچوي سیاست په خپل ځای باندې دی خو علما دا څه شي دی دا العلماء ورثة الانبیاء دا د نبیانو وارثان دي کم از کم زمونږ په دې زړه کې خو چې د علماو دا مینه خو یو کوچي شانتې کېني که نه نو ما یو ملګري ته خبره وکړه نو ما ته وایي مولوي صاحب دا هغه عالمان نه دي ما وایي چې دا فیصله خو ستا په لاس کې نه ده دا فیصله خو به سبا د قیامت پر ورځ باندې الله به کوي څوک به کوي تاسو ووایئ سم ښایسته ووایئ څوک به کوي الله به دا فیصله کوي مې دا فیصله خو زموږ ستا په لاس کې نه ده بس د الله نبي فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء دا چې نظامي نه راووته د ستاربندي وشوه دا د نبیانو وارث جوړ شو موته ته حق نیسته احمد علي لاهوري رحمت الله علیه به تاسو ټول پیژنئ هغوی به فرمایل وایي چېرته دا په دې زړه د پاسه ولیکئ ښځې وایي د علماو په باره کې هېڅکله بدګمانه نه شئ ګورئ د علماو په باره کې هېڅکله بدزبانه نه شئ هغه اهل کشف و وایي میں نے ان لوگوں کی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنتے ہوئے دیکھا ہے ما د دغه خلکو چې څوک د علماو په باره کې بدګمانه شي یا د علماو په باره کې بد زبانه شي وایي ما د دغه خلکو قبرونه دا د جهنم کندې او د جهنم کورونه لیدلي دي د دې علماو په برکت سره دا نومونه یې تاسو ته اوس واخیستل یعقوب مولوي صاحب یا د دې دا نور ملګري دا زموږ د هغې شاګردان او بچیان یو نو دا ستاسو بچیان د دې علماو په برکت سره دین ناظره باندې قرآن پاک ووایي قرآن کتاب د چا دی سم ښایسته وایي د چا دی الله ښایسته دی که نه موږ به د الله نوم ښایسته اخلو موږ مسلمانان یو زموږ پړه کې خو به د الله مینه وي زموږ پړه کې به د الله محبت وي موږ چې کله الله یادو خو په جوش او جذبې سره به یادو حدیث مبارک کې راځي چې څوک یو پیر داسې ووایي چې الله ټول ووایي دي حدیث مبارک کې دي څلوېښت کاله قیامت وروسته لاړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله وقیامت به هغه وخت پورې نه قایمیږي
تر څو چې په مخ د ځمکه د الله دا نوم موجود دی الله به سره که نه چې دغه الله ګټل دی نو د دغه الله کلام ستاسو د بچو ته په دې مدرسه کې ستاسو بچو ته دا د دغه الله کلام وښود